الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سورہ فیل مکی سورت تے ترتیب دو قرآن کریم کے یوسل پنزم لمبر دے فضل سورہ حمزہ او ترتیب دو نزول کے نلسم لمبر دے نازل شوہ دے فضل سورہ کافرون دو سورہ ضحانا پار صورت کے دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم درے مشرف ذکر کولے کہ پیغمبرات میں پدیبان دی عزت من کرے سورہ حمزہ کے دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوم شرفا دا ذکر شوا چستا دشمن میں صرف او صرف دا سے اگرزو چی اغلب مال فیدہ نور کرو دویم دا چستا دشمن با دا جہنم چکون کے کند تا اگرزو او دریم دا چستا دشمن با پاغبان دے بدا سے اور بلکم چدا غزڑبا سیزی او دا غف زڑبان دے با حملے کئی ملگری چی سمر بہر دی آغای تام درخواست دن رشی زدہ صورتنا مختصر وان بچہ سے دی آغای بیار آغلی دی ایب انشاءاللہ بیا بیان کئی ملگری سمر چی دی آغای دن نراش سورہ فیل کے اللہ رب العزت دا پیغمبر درے مشرفات ذکر کئی نور یو دا چی استاد دشمن او استاد مرکز دا دشمن ہر یو چل ول دا میں برباد دویم دا ستا دشمن پا غیبان دے میں مارغان راو لے گل او پا مارغان میں تباکلل او دریم تمی عزت من کڑے پا دیوان دے چستا دشمن میں دا سے کا لکا خوڑلے شوے گیا دا سے میں تباہ دستا عزت تے یا ما قبل صورت کے دا باطل پرستو یا ونخ ذکر کڑوا چھ دا غی نخ دادا چھ تشمال دا بچے کم دنو راغستے وی اور سوچ بیدائی چھ پیسی وی نو عرصبوی الان کے پیسے ڈیر کارتوی ہو چھ اللہ سنگواری اس نے کی نو دلتا دا باطل پرستو بلا نخ ذکر کئی اغدا چھ دائبا دا اللہ دا دین مراکز او دا اللہ دا دین زائیون روانے یمن کی یو والیو عیسائی نصرانی چھ داغنو ابرہاو او داغا مشہور چونو آغا مشہورو پا شرم عیسائیون دا حبشو دا بادشاہ دا خوشحالو دا پارا اغیو لویا بانگلا جوڑا کڑا
او دلته د نن نه پس راځي بیت الله ته مځي او بعضی تفاسیر او د تاریخ کتابونه دا لیکي چې دومره دنګ و چې دا خوا کې به سړی ولاړ او قتل به د سړی په سر چې به ټوپۍ پرته وه نو هغه په شات لاړ او هغې ته به د ډېر دنګوالي د وجې نه القلیس وي داسې وشو بعضې مورخین دا ذکر کوي چې یو عربي له غصه ورله او هغه لاړ او هغه هلته کې د غصې نه د هغه په هغه عبادت خانه کې بول وکړه چې دا تا د بیت الله مقابله کې جوړه کړه نو هغه له غصه ورله او بعضی علماء تفسیر دا ذکر کوي چې نه داسې نه وه عرب تجار تلي تاجران او هغه هغه ځای کې څه پخلی ځان لکو نو هغه اور لړ ولګېد او د دې ځای ته ولګېد هوا د وجې نه لاړ نو دی غصه شو او بیا یې قصد وکړه چې زه به ځم بیت الله به روانم لښکرې روانې کړي دي را روان دی او د دې واقعې نه بعد 50 ورځې بعد محمد رسول الله الله پیدا کړی علماء کرام ذکر کوي دې ته ارهاس ویل کېږي چې د نبوت نړوان دی د پیغمبر په لاس باندې الله یو خرق عادت شیخ کار کوي دا د پیغمبر د نبوت او د هغه د راتلو نړوان دی ارهاسو ناشنا واقعه ده د را روان دي اوږده واقعه ده عبدالمطلب ورله مخې له ورغلی دی د رسول الله مبارک نیکه هغه ته نه د خپلو اوښانو مطالبه کړې چې ماله زما اوښان راکړه او دام لیکي د تاریخ کتابونه چې ابرهه کله عبدالمطلب صاحب ولیده نو د هغه شکل او صورت ورته ډېر زیات ښایسته ښکاره شو نو هغه د خپل بره ځای نه هم راکوز شو او د سره کته کېناسته د دې عزت دپاره چې دا څوک دروند سړی معلومیږي عبدالمطلب صاحب چې مطالبه وکړه وی ماله زما اوښان راکه هغه د هغه اوښان ګرفتار کړو هغه ورته وی زما نظر کې خو ډېر دروند ښکارېدی خو ډېر سپک وختې ته زه کور وانولو د بیت الله له راغلی یم د الله ته د هغې مطالبه نه کې او د اوښانو مطالبه کې هغه ورته وی زه د اوښانو مالک یم او د هغې مالک شته زما یقین دی چې د هغې کور حفاظت به کوي ته پوه شه او یقینو د هغې ځکه د هغې داسې کارونه کېدل چې زمانه د جاهلیت کې به هم الله د بیت الله حفاظت کو که غله راغلي او بیت الله ته اړېدل او د بیت الله دننه خزانې راوښکله ناکام ګرځېدلي وو بیت الله کې صاف او نایلې زنا وکړه نو الله ته ګټې جوړې کړې د هغې تعظیم ذهن کې وو او خپل خپلوانو ته وی ځئ د پورې غرونو ته وخېږئ او په دې به د الله عذاب راځي د دریاب نه خطاطیف مارغان یا بلسان دا مارغان راپورته شو پښتو کې ورته موږ طوطاګرګي وایو او درې کاڼي به ورسره وو یو یوه پنجه کې او بله پنجه کې او یو مخوکه کې او هغه کاڼي الله هغې له چې هر ځای نه ورکړو د الله خزانې دي چې هغه په اتي پرېوته نو اتي به په ځای کېناسته او سوځېده به او دغه شان لښکرې او فوجیان الله تباه کړو علم ترى آیت نګورې
سرنګ کار کړو رب ستا بیا اصحاب الفیل غاتیان والو سرا آیا نیو ګرځولې چل ول دا غي تدبیرنا دا غي په تضلیل بیکار لوی چل ول جوړ کړو د الله د قربان ولو د پاره لاړل الله تباہ او برباد کړو راویلې ګل پاغي باندې مارغان ابابیل ډلې 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 مارغان رات لوغي وشتل یا غیلرا به حجارتن پاغ کانو باندې من سجین د پخو خاور چې په اور کې پاخ کړي شي پاغ کانو باندې وشتل اورې کې تاثیر د اورو فجعلهم پسویګر زول غیلرا کعصفن پشان دا غوخو پشان دا غبوسو مقبول چې پړل شي قرآن ادبی تعبیر کې د فصاحت او د بلاغت موافق تعبیر کوي واخه جو پړې شي نو دا غینا چې بیان یو پرې بوس نو غینا جوړیږي خشنا او سوټا او غشان بدبودار داس اسخاب راتو بوئی دینا تا او قرآن تعبیر کوي ادبی دلتا د باطل پرست خدای او نه ذکر شوا دوی منا خاد باطل پرست سورہ قریش تور پسې بل ذکر کوي الله سورہ قریش مکی سورت ته ترتیب د قران کریم کې 106 نمبر ده پس د سورہ فیل نا او ترتیب د نزول کې یو کم دیر شم ده نازل شوه ده پس د سورہ 3 نا سورہ 3 نا بعد راغله ده پدې کې درې مشرفه د پیغمبر پاک ذکر کړي چې ستاد امت محبت میں پک د خلق زړونو کې واچو لیلا فی قریش بنا بر قولن دارنګ دویم مشرفه پیغمبرات می عزتمن کړي پدې باندې چې ستاره امت لا استاغه کلیلا ما د لوګي نه ډوډۍ ورکړه خلکولا لوګا می ته ختم کړه او بل دا وا امنهم من خوف دا امن ژوند می ورل ورکاو د خوف هغه د یاري هغه ژوند امه ته ختم کاو ته می پدی باندې عزتمن کړي واغی الله پدی عزتمن کړو ابراہیم علیہ السلام دعا غوښته و قرآن کریم ذکر کړي سورہ ابراہیم کې او سورہ بلد کې سورہ بقرہ کې او سورہ بلد کې ذکر کړي وهذا البلد الامین چې دا مکه مکرمه مادامن ګرځول ولې پاره کې بیت الله دا بیت الله د وجنا ما مکه مکرمه چې دا نو د عزت والا ګرځول و امن میں ورکړو دا د ابراهیم دعا وا علیه السلام ابراهیم علیه السلام دعا کړو الله دا امن کړو ګرځي دا دعا یې کړو الله تعالی د خلق لاره ډوډۍ ورکړي دای لاره چې نو هر قسم روزي ورکړي او دا دعا د ابراهیم علیہ السلام قبول شو او د باطل پرستو یو بل نه ذکر کړي چې پدای خو ما د عزت ادا وکړه انعامونه لیکن د دای په مینه تعجب داده چې دای زینو سفر کوي د جمی او سفر کوي د ګرمۍ لیلا په قریش تعجب پکار دے پمیناد قریش ابن جریر رحمہ اللہ بل تفسیر کی لکھی چې صحیح خبر دادا چې دا لام لام د تعجب دے معنی دادا لیلا پہ قریش تعجب پکار دے پمیناد قریش میناد دے
سفر د جمی او مینا د دای سفر د ګرمۍ شتا او صیف شتا ویلے کیږي یخنۍ تا صیف ویلے کیږي ګرمۍ تا او بعضی علماء وی موسمونه اصل کې دوه دي وای دا دوه چې پکې راځي خزان او بهار دا اصل دي دوه موسمو په مینځ کې راځي دلاره سه اعتبار نشته خو یا ګرمي ده او یا یخني ده یا ګرمي ده او یا یخني ده دای په داسې کار کو چې د الله د کور عبادت هغه پر خوده چې د الله په کور کې د الله عبادت کړو نو هغه پر خوده او تلل به صرف سفر وي د مال د پاره په جمی کې بلاړ یمن تا ځکه یمن علاقه دا ګرم و نو دای بلاړ یمن تا او کوړی کې بلاړ شام تا ځکه شام چې دینو دا یخو او د دې سفرو د دې مقاصد مختلف یو خدا چې د ګرمۍ او د یخنۍ نه به ځان بچو او دویم داوا چې د ګرمۍ او د یخنۍ د ځان بچکولو سره سره چون کې دا د بیت الله خلق او ول تعبادو نو داغي د وجه نه بوله چار چا پیر خلق ډیر خیال سره نو چې دای بلال الاطراف تا نو هغه بوله قسم نظرانی او چاندې ورکړي دای وړیر خوشاله راتلل نو سفر به مو کو یخنی او ګرمۍ نه به ځان بچ کو پیسې به مرا او خپل تجارت به مو کو ګڼ مقاصد پر سفر وکي الله وای صرف دا چې بس ګرمي او یخنی او سیل سپاټا او پیسې پیجنا فالیعبدو پس پکار دا چې بندګیو کی رب هذا البيت بندګیو کی رب هذا البيت درب او د مالک د دې کور رب هذا البيت کې ناشنا اشاره کوي یو اشاره دا کوي چې دا کور چې د دې حفاظت کړو نو دا ما کړو فالیعبدو رب هذا البيت د دې چې نو حفاظت درلما کړو ما غلط کرے تبا کړې دویم دا چې ګوره یاد ساتي تاسو کې توحید پر ربوبیت ہو چې تاسو الله رب منو الله مخالق منو مشرکین او الله منو خالق منو مالک منو لیکن فلیعبدو پاغی کی توحید فی الالوہیت نو عبادت د الله نه خاص کو زکه د الله بندگی کولا ورسره د منات کولا د عزای کولا ود بابا سوا بابا یغوس یعوق او نصر بابا دا بادو او هغه 313 بوتان دا چې ندام پاغه چې پراتو ندام د بزرګانو په شکلونو نو تاسو خو الله منئ پکاردار چې بندګیم صرف دا یو الله وي الذي اطعمهم اغه الله تعالی چې ډوډۍ ورکړې دا دایتا من جوعند لوګینا لوګي ورلا ختمه کړو پکار دا چې دا بندګی مو او هغه بادشاہ چې امن ورکړې ده دولارا من خوفن دیارینا دا د ابراهیم په دعا ملو شو او کله چې ابراهیم علیه السلام دعا قبول شو نو مکه مکرمه بعد وا او چې کله پیغمبر پاک ډیر تنگ نو پیغمبر پاک خیره کړو یا الله په دای داسې قات سالی راول چې لکه څنګه یوسف علیه السلام پاک خلقو په قوم راغلی داسې قات سالی په راولې د حتی خبره رسیدلې و چې دا مړو خان لري او کلمی به چوپلې دومره ورله سن پیدا او اسمان ورته لګې لګې ښکارا کېدو عذاب به الله راوستو
نو دای بل نه چې صرف سیل سپاټا دا به پیجنی او د الله بندگی به پر خودی دا د باطل پرستو بل نه. سورہ ماعون مکی سورت تے ترتیب دو قرآن کریم کے واللسم لمبر دے پس دو سورہ تکاسرنا دا ترتیب دو قرآن کریم کے 107 لمبر دے پس دو قریشنا او ترتیب دو نازلے دو کی واللسم لمبر دے پس دو سورہ تکاسرنا. پدی صورت کے دا باطل پرستو بلا نخ ذکر کئی ځان ته به دیندار وای د دین دعوی وکي لیکن د یتیم سره به ظلم کوي د غریب مال باندې به ترغیب نه ور کوي بخیل وي او قسمونزونه وغیرہ کوي نو به تش دریاکاری ده او درې مشرفي د پیغمبر پاک ذکر کئی نمبر 1 فذالک الذی یدعو الیتیم. پیغمبر تمه په عزت من کړي چې ستا په دشمن کې مې بیکار خصلتونه پیدا یتیم سره چې څوک ظلم کوي هر کا تسپکاری د پیغمبر دشمنی چې چا کړو هغه کې بیکار خصلتونه او د حق دشمنی چې اوسم څوک کوي نو هغه کې بیکار خصلتونه دارازي. دویم دا ستاد دشمن منزونه ما تباہ و برباد فویل للمصلین او بل دا ويمنعون الماعون ستا دشمن میں دا سے ذلیلہ کا چې دا غینه بچالم پایده نور کوم د پایدې شی باغی منه کوي خیر به څوک نه بے خیر بے کم لکه رسول الله وی ان شانئک هو الابتر. او د باطل پرستو نه ذکر کوي چې د یتیم سره او غریب سره به ظلم کوي. ارایت الذی آیت ځان پوهه کړه دے ځان دې خبر کړه دے کس باندې یو کذبو چې تکذیب کوي د دین نه مانی ځان ته دیندار وي خو دین مانی نه قانون مانی نه او دین مانی نه وای ځان ته دیندارا زکه هغه چې د پیغمبر پاک خلاف کو نه خدا نه چې مونږ بي دي نه دا هغه خو دومره فزان یقینو چرال جنگ بدر کې او دعا کوي ابو جال او د بیت الله خلاف نیوي وی اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب علیم. اللہ کدا پیغمبر په حق ای منګه منو بیام په من د کانو باران راوړ مطلب دا ده چې من په حق یو ده په باطل دا زمون یقین دی چې ده په باطل نو هغه ځان ته دیندار وي والله وی اراشه چې زید درته نه خوخه فذلک الذی دعا کسته یدون یتیما چې دا کړي ور کوي یتیم لرا یتیم لا دا کړه ور کول دا مطلب نه چې صرف بس حصہ دا کړه دا پکې دا خواغله دا کړه ور کول دا غمال ځان تراکا چې هغه به وقوف ده دا غنه حق ول هغه دوکا کول داغا غا سچری نو پاغه قبضه کېدل لکه زمانه د جاهلیت کې دا دستور خلق وکول او پیغمبر پاک چې څنګه ویلو چې بیا به زمانه د جاهلیت خصلتونه خلقو کې راځي هغه شی بیا راغلی یتیم او د کونډو روندو مال هغه چې ده نو د کلی چرمنانو الا ماشاءالله دارنګ د کلی مالدارو ادا په دې سیاست کې چې چار چا پیر منډه وای دي ظالمانو خور تعلقاتیان له ور کوي وا هغه غریبا او کونډه اکه ور کوي ولا نو غیم چتا
په دکان کې ودرولی کتار کې او ذلیل او رسوایی کې او یتیم ته چرته ملاوي نه په هسپتال کې غریب ته حق ملاو شو او نه په تاڼه او په تحصیل کې زا پرون جنازې لتلم ادینا کې او الګ چاویش شو نو هغه وی اپتاو شو چې دا لګېدل ده وی ظلم ور سره شوی دی او تر اوسه پورې لا پولیس چې ده نو دلته دی خوالم نه درا نه پتاڼه کې د غریب حق شتهدار زمانه د جاهلیت دستور او هغه ټیم دغه ظلم او سم دغه ظلم ولا يحزو تیزی نور کوي آی اغا په ډوډۍ د غریب باندې معنا بخیلوي فصلا کته وېدای چې منځونه کوي بیت الله کې ولار دي منځونه کوي الله وې دې منځ کوي او چې پیغمبر د توحید او داغه د مسلې دشمن دی ما ته نه ده پکار پس حالاکت تے دغه مزگزار لرا الذین مزگزارا چا غید خپل مزد مطلبنا ساهونا غافل دی یا د مز نه غافل دی مز بالکل نه کوي دا مطلب هم دی دارنګه مز کوي خو اختر خان دی یو اختر او بل اختر یا مز کوي خو خپل خوخه کوي چې سټه مې وکړ هر ټیم چې سمې راغی د جمع امام څه فکر ور سره نه او دا مطلب هم دی چې اسه په جلسو جلسونو کې ایاک نعبد و ایاک نستعین وای خو غرب قبر ته په سجده باندې پروت دی ها دا مطلب هم دی شکر دې چې دا ظالم خدای بوت الله دې بیا نه راوړي د يهودو غلام دارنګ چې کم نه د عیسایانو ټټو او ور سره د قادیانانو زرخری د غلام او خدای تعالی چې چاغه پاسپورت شلول دی آباد د خدای تعالی په دغه ځای کې پاتې کې چې دا دلګانم دلته راځي چې دا دومره په مې په ولار د قادیانانو په ځای کې چې دا ټول سیاسيان کاغار سوق دي زيو سره نیم سوق ډول کېږي سوق سکه سوچا د اسلام کو نو مخړه سوق سکه خو ظلم دار چې دومره دلتوب جام نو کړی چې د قادیانانو باب جنت ته تللی دا د در امتیاز دا هیڅ چام نه دی کړی چې هغه وایي زه قادیانی ته کافر نو هم په دې خو خروم پوهېده چې قادیانی کافر دی خو دی به پوه نه شو ایاک نعبد و ایاک نستعین اغرب په سجده باندې پروت یا پوهېږي پې نه توتی او ایمن با قادیانانو له حقوق ورکړو حقوقه نوم دل نظر تبصات ورکړي اول نور زکه چې دا څه شی دی فویل للمصلین پس هلاکت مزگزار لرا آغا چاگئی دا مطلب دا مزنا غافل دی بے خبرا آغا کسان یراؤنا چاگئی ریاکاری و خودنکی ویمنعون الماعون او منکوی دا پایدیشه یا دا معن ندے او یا دا عون ندے معن معن لگشه او دا عون نتشی نمانا نصرت طول تا شامل دے چالا اورم نور کئی چاہاں ما چسوا دمر بخیل شو چالا مال گاب نور کئی چالا چاپا سخی گڑا کی ودے باغا چالا نور کئی معمولی دا حق خبر آم نہ کئی چه حق تا حق ہوئی ناروا تا ناروا ہوئی سورہ کوثر کے سورہ کوثر مکی صورت دے 108 دے پس د ماعون او ترتیب د نزول کے 15 نمبر دے پس د سورہ عادیات پدې کې الله د پیغمبر پاک درې عزتونه او مشرفات ذکر کړي یو دا چې تعالی می خیر کثیر در قرآن او حوض کوثر پدې می عزت ما دویم دا تعالی می عبادت بدنی او عبادت مالی درکو عبادت بدنی او مالی چې صرف د الله د رضا د پاره او دریم دا
ستا دشمن چې دی نو هغه ما تباه و برباد آبا منوتی انا آتویناک الکوثر یقینا من در کړه دې تعالی را ډیر خیر کثیر ډیر خیر دنیا کې قرآن دی الله دې ما او تا ټول ته نصیب کړي او حقیقی معنو کې دې تکار وایي وردا مون ځان دوکا کوو چې بس چرته روزه کې قرآن را واخلو او بیا ټول کار قرآن تشای او یا چرته په ماشوم ختم کو یو دی ګړې پکې بوخ کو هغه نه ټانګو باسو او ما په قرآنونه خلاص کړي یو قرآن مطابق څو شیعاګانو اده په ویل دي قرآنونه مې په خلاص کړي او بیا نه راغلو بل د دې مقصد د ذکر غواړي د الله په منګه تاسو لازم کړی دی او منګه تاسو دې ته شاګردولې ده نه قومي سملای کېشته انور خاصه دا غینه سګیلې کو نشتا هغه چې چا د اسلام چغه وله هغه کېم چرته نه دراغله الله دې ټول توفیق ورکړي چې حقيقي مانو کې قران راوړل زما عزت مندو تر اوسه پورې لا د اسلامي نظام نه په سملای کې د الله د قانون خبر او شوا هغه دومره ده چې دای خو سنا سمخه ته ولاړی کدی دا قادیانی او دا شیعاګان او دا سپورټ کوي نو دای خو ته په دې سملو کې دوه وای چې الګه دلول مکو دام لا خر دای خو بیا ډیر پری کیږي خو قران شته نه دروازه اول نه چې پاکستان جدا شوه د دین دونه نو چال تکم نظام دی غدل تام دی ایشه په کې تفارق نشته صرف دومره ده چې بس هتی جدا شوه ټیک د دلته مسلمان دی التام مسلمان دی کالته هندو دی جدل تام هندو دی خیر کثیر الله مونږ لرا کړه دی قران دا لوی خیرو او دا قران چې چا دل تراواغست ناغلب الله ال خیر کثیر ور کوي بوز کوسا الله دې مونږ ته نصیب وګرځي چې چا قران د پیغمبر د سنت ورنا کې راغسته دی ناغلب الله ال خیر کثیر ور کوي حوض کوثر ان اعطینا کل کوثر یقینا در کړه دې مونږ تعالی ډېر خیر لوی خیر مو در کړه دې خیر کثیر قرآن او د اخرت کې حوض کوثر فصلی لربک پس مسکوا عبادت بدنی لربک صرف او صرف د خپل پروردگار وانحر او قربانی کوا عبادت مالی صرف د خپل پروردگار معنا اس سوق بپکی د الله سره برخیدار نګر نن لاتو نه منات دا دوا کار مالو نیو به خیر کثیر درکم او بل دشمن بده تبا کم دشمن کاغه دولت والا دی کاغه لخر والا دی کاغه سفر والا دی او کاغه یتیم لدا کړه ورته یقینا دشمن سا ول ابتر دا به مون وته ابتر انسانانو کې وای بی اولاد تا او پسارو کې وای بے لکای تا او اس عام حالت کې بے خیره په معنا باندې راځي نو ټولو مانو ته شامل دي او شنعان بغض او کینه ته ویل کیږي چې دا چا پیغمبر سره بغض یا د پیغمبر د میشن سره بغض قرآن حدیث سره بغض دغه دشمن او هغه ټیم د قرآن دشمنانو د پیغمبر سره حسدګرو د قرآن دشمنان مشرکین دارنګه د پیغمبر سره چې حسد نو د منافقینو او د يهود او نصارا دا غي د پیغمبر پاک سره حسدا من عند انفسهم بغيا بينهم او دا اوسم ټول موجود دي څوک د قرآن دشمنان دي او څوک د پیغمبر پاک د ذات دشمنان دي دا هغه د احادیثو دشمن به دی الله وی تبا دانا چې بس منکر حدیث وی او بیا به کم نن راشي او اسبام
منکر حدیث به منکر حدیث تر هغه پورې وي تر څو پورې چې برملا توبه نه ایستي. دا نه چې بس انکار حدیث ته کوي او بس بل راز درازي او بس خیر خیر سلی دی. والله که په زر کاله کې ما نیم آپ کو تر څو پورې او ما دې څوک په دې آیات پوه کی ومن یتولوا منکم فإنه منهم، چې چا سره دوستانه وکړه نو خدا غي پښتانه وینا خرص پیدا کیدل روري د یو کلی دله چې نه پیژن د بل کلی دله سره یارا نه، چې منکر حدیث سره او د تمنا غمادی سره او د نور منکرین حدیث سره یو خدا غي نه وکړه او بیا چې پاغي کې سرکردی داغه د پاره واغه شرطونه چې تابو واصله وبین دا شرطونه وي او چې نه نو بس څه څوک سکای کوي دي. زمون دغه کار دی چې موږ د پیغمبر دشمن ته مخکې خپل دشمن ویلو اوس په وتا او یاد ساته چې څوک وسره یو کیږي خدای به تبا کوي. الله رب العزت ته دې چام ضرورت نشته. ان شانئک یقینا دشمن ستا والابتر اغبوی منوته به خیره ټول مانو ته شامل دی. نسل به تباہ و برباد کم الله دی کی. الله وی بیلا کئی ساروے بت جوړ کم خر بت جوړ کم خر لکه دا مخ کې کم خصلتونه او خیر به اسنی الله به تباہ کی. سورہ کافرون میں کی صورت ہے. ترتیب دو قرآن کریم کے 109 دے پس دو سورہ کوثر نا او ترتیب دو نزول کے 18 نمبر دے پس دو سورہ ماعون نا. پدے کہ اللہ رب العزت وئی چې دشمن در لتبا کوم نو الا به تبا کوم چې تبای کاټو او کبای کاټ نه کې نو بیا په هغه باندې عذاب نه راځي. ها پتا ور سلام بیا راځي بایکاټو کا او بایکاټ چې دوکو نو بیا بس د الله نصرت راځي او داسې به تبا کیږي لکه ابو لهب وکړه. قل یا ایها الکافرون وایا او کافرو لا اعبد ما تعبدون او کافرو دا ټولو کافرو ته شامل دي. یهودی تام شامل دي، نصرانی تام شامل دي، مجوسی تام شامل دي، منکر د ختم نبوت قادیانی تام شامل دي. دارنګ چې دینو دا شامل دي منکر حدیث تام خان اغه تام شامل دي ټولو ته شامل دي. وتوای الله اعبد ما تعبدون زبندگی نو کوم دا آغا سوچ تاسو بندگی کوي او نه تاسو بندگی کوونکی دا آغا سوچ زی بندگی کوم. تاسو د غیر الله بندگی کوي نو زه د غیر الله بندگی نه کوم. ها تاسو چې د چا بندگی کوي نو زه د آغا چا بندګ نه تاسو بندگی کوونکی دا آغا چې زه کوم. نو مشرکین خدا الله بندگی کولا بیاو کولا غید الله بندگی ور سره د نورم کولا نو چې د نور کولا نو هغه بندگی نو بندگی د سره ونه عبادت د سره ونه چې خالص د الله رب العزت. نو الله زکوي چې تاسو دلته چې تاسو اړو د الله بندگی کړئ نه تاسو معبود جدا ده نو زما معبود جدا ده زئی زما استاد سن کی ولا انا عابد ما او نه مزه عبادت کوم کې پاغه طریقہ ستا سجدا ده او زما جدا چې تاسو طریق عبادت کوئ او نه تاسو عبادت کوم کې پاغه طریقہ چې عبادت کوم پاغه طریقہ ستاسو د پاره ستاسو بدلا او زموږ د پاره زما د پاره زما بدلا مال بالله زما بدلا راځي تاسو لا بس تاسو بدل درکې. یو خبر کوم مختصر ډیر لوی ظلم شروع او چې کله خټې ډیر شي بیا هتیانم کوي په هر یو تنظیم کې او په هر یو ډله دینی کې دا مرض راغی چې هغه کې بایکاټ د کافرونو نشته. څوک يهوديان او عیسایان او شیعه دهریه خپل جلسو لرا نو څوک تقریرونه کوي و یهود ہمارے بھائی ہے
زخونه پویګم چې تا قرآن کې روزانه وی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، دا يهودي څنګه ستارو؟ زخونه پویګم چې اوس په وترو کې مونږ وایو ټول کال وایو چې ونخلع ونترك من يفجر، چې تاسو خلاف ته زما دا غسره پاتې دا بایکاټ ته، چې دا څنګه زما رور شو؟ دا موس کې مونږ د خدای سره وعده د دروغ وکړو. په يهودو چې چا اعتماد کړی دی نو هغه تللی دی او ذلیل او رسوا ګرځېدلی دی. د لستوڼي ماران اوږد تاریخ دی. اسلام میں عورت کا مقام کې ما لیکلی دی چې د وحدت الادیان مرض دا اول چراغ مذهبی هم آهنگی نو دا مصر او قرطبه کې راوچت شو. دا غینه مخکې او درې ادوار تیر شوي و ناکام شوي. په څلورم ځل چې دا تحریک راوچت شو نو دا مصر او قرطبه کې، او مصر او قرطبه کې چې راوچت شو نو هغه یو ځای اختر یې موکړی او د اختر مونځونه هم عیسایانو مسلمانانو او دارنګ یهودیانو، او په هغې کم نقصان شوی و، څومره تباهی راغلی و، څومره $1,000,000 یې هغوی جمع کړی او دا یې وتښتولی او څومره خلک په هغې کې کافر شو. بلکې دا نظریه چې د چا راله چې یهودي زما سره اوس هم یو کېدی شي او مونږ دواړه یو کېدی شو په مذهب باندې، دی په هغه رس کافر دی، د حج تباه دی. قرآن د سوره فاتحه نه واخلی. زه دعوی سره وم چې تر هغه اخیر تر دې والناس پورې یو صورت داسې نشته چې په هغې کې بایکاټ د کافرو نه ني، او چې څوک وایي په دې صورت کې نشته ماته د یو خیزې پکې وداخل. ان اکثر لطائف القرآن مودعة فی الترتیبات والروابط. د قرآن ملغلرو ترتیبونه او روابطو کې پراته دي ملغلرې. بایکاټ ته په قرآن کریم کې او پای او امتیاز چې یو ځای کې نو هغه امتیاز حسابېږي او که پای امتیاز که نه مناطقام د طلباء کرام دا زوتی نتیجه تابع دا خس ارزلی د بیکار شي تابع نو پای او امتیاز چې یو ځای شي امتیاز حسابېږي. او پیغمبرم وی مجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام الحلال. حرام او حلال کې جمع شو نو حرام غالبی په حلال باندې، اغیل را اعتباری شی حرام حسابېږي. یهودی او مسلمان چې یو شو دا یهودی حسابېږي، ټول یهودیان حسابېږي. زما عزتمندو بایکاټ وکړه، بایکاټ کو اونکه نو د خپل ایمان نقصان وکړو، دا غټ نقصان دی. په هر تنظیم کې د مذهبي هم آهنګي افراد را داخل شو چې یهودیت او نصرانیت دا یو دی، په هر تنظیم کې راغل او ګوره دا ډېر لوی تباهی دی. سورہ نصر کې سورہ نصر په ترتیب کې 110 ته پس د کافرون نه، او ترتیب د نزول کې اخیری صورت ته 114 نمبر پس د سورہ توبه نه راغلی دی. دیتا سورہ تودیع هم وی د رسول الله د رخصتۍ صورت. په دې کې وایي چې بایکاټ دی وکړه بیا به د امداد کوم، خالص شوې امداد به دې کوم. اذا جاء نصر الله والفتح، کله چې راشي امداد د الله تعالی، والفتح او ګټه د الله، ورأیت الناس او وینې ته خلکو لره چې داخليږي په دین د الله تعالی کې ډلې ډلې. درې انعامات در باندې کله زوکم، یو نصرت، دویم فتح او دریم ډلې ډلې خلک دی ملګری کم. نو بیا به درې کارونه کې فسبح شرک رد ابکار وای، بحمدک د الله توحید هغې ته به کار وای. نو واستغفرو بخنه به غواړې د الله تعالی نه، ولې کار ډېر لوی دی. د الله د صفایۍ حق
او د توحید حق اسوک نشي ادا کوله. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. د الله شان ډیر اوچت او اعلی دی. دا صورتو چې کله دا راغې او دا د پیغمبر پاک د دینه پستا لږه زمانہ یو سورجو چې بیا وفات شوه دی. یو ورځ حضرت عمر باندې اعتراض کیږي چې تو وړو کې الک ابن عباس رضی الله تعالی عنہ لوی صحابو کې کینه ولې کینه دا وړو کې الک دی. نبی حضرت عمر وی سیدہ غتا پوسو کو وی د دې صورت څه مقصد دی چا یو مطلب چابل نبی ابن عباس وی دا اجل د رسول الله دی. دا اجل د رسول الله دی وجنه بازي علماء کرام ذکر کوي چې جزاء مقصود تا دلته کې اغداد چې کله راغې نصرت او فتح او ډلې ډلې خلق په دین کې داخلي دل شروع شو نو فذالک اجلک دستان اٹرالا او تب د دې ځای نه اوځي او ستا وخت ختم شو. نصرت دی ته وي چې د الله د اسباب برابر کی ملګری در کی اسباب اصلاح در کی ځای در کی او فتح دی ته وي چې هغه ټیم کې طالب بالفعل غلبه په دشمن باندې در کی لکه فتح مکه نه بعد دا ډلې ډلې بیا خلق راتلل چې فتح وشوا او دا غینه پستا هر طرف نه ډلې ډلې خلق را روان او بیا رسول الله دنیا نه لاړ. رسول الله دنیا نه تل دی. دا د مسلمانانو اتفاقی نظریه ده او دام د مسلمانانو اتفاقی نظریه ده چې رسول الله له عالم برزخ کې یو زندگی الله ورکړی ده پدې کې د هیڅ اختلاف نشته. خدام اتفاقی نظریه ده چې هغه ژوند د عالم برزخ ته د دې دنیا نه یو جدا ژوند دی موږ پاغې نه پوي. دا کم عقل خلق جوړ شوی په دې کوس لګیا دی او دروغ وای دای د پیغمبر ژوند نه مني. لکه د پیغمبر ژوند چې څوک دم نه مني د عالم برزخ د کافر چې نه مني نو هغه کافر دی چې د کافر لا الله یو ژوند ورکړي. د عالم برزخ عذابونه سکی پیغمبر لا الله وللآخرة خیر لک من الاولى اعلی ژوند ورکړه دے څنګه دے موږ نه پټ دے موږ ته هیڅ پته نشتا او الله پیغمبر خوشاله دے په نعمتونو کې منعم دے او مسرور دے. الله دې موږ ته د رسول الله سره جنت کې هغه یو ځای والے او رفاقت نصیب وکړي. پس پاکی بیان ہوا پستائنے د خپل پروردگار او بخنا غواړه یقیناً د الله تعالی مهربانی کوونکی دی. سورہ لحب مکی سورت تے 111 نمبر دے پس دی سورہ نصرنا او 1 شپغم نمبر دے په نزول کے پس دی سورہ فاتحینا. دی کہ اللہ رب العزت نمونه ذکر کوي امداد راغی نو راغی امداد څنګه راغی وګوره ابو لهب څنګه تباہ شو خزه څنګه تباہ شو او دارنګ چې دنو دا غبچی څنګه تباہ شو مال څنګه تباہ شو خپل تر د پیغمبر پاک خپل تر او چې رسول الله مبارک صفا ډېرې باندې مسله شروع کړه نو دې ظالم اوله ګټه راغسته دا او رسول الله پیوشت او د کور چې گزارو شي نو دا بیا پدې چې نور خلق زړور شي نو هغه زړور شو او هغه ګټه شروع کړي رسول الله مبارک باندې دا غټیم نه او تر هجرت پورې نبی علیہ السلام په ګټو وشتل شو. دیار لسکاله مسلسل نبی علیہ السلام راوی ذکر کوي هيو حدیث کې راځي وی خیمه وی لګې دلې موسم د حج دی ز ناشنا کیفیت وینم یو خپل ځوان د مخه تروان دی او شاته یو بوډا دی او هغه جوړې د ګټو ډکه کړی دا ځوان څه خبره کوي
او دا بوډای په ګټو باندې ولې ما چې تاسو سما جره ده ودا محمد ابن عبد الله دی چې د نبوت دعوی کړی دا صلی الله علیه وسلم او دا شاته تر دی ا میلادي تر چې میلاد مناو کړو چې کله پیغمبر پیدا شو وینځه آزاد کړو دا هغه دی او په ګټو به وشتو او داغه د وجنا بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام میدان کې ولاړ د حج او خلق له دعوت ورکړي چې خلق راغلي دي او دا وای څوک راځي د نبی علیہ السلام په مخ مبارک دکانې ته څوک راځي خارې به ورځي او څوک راځي کنزل کوي او رسول الله ولاړ دی ټکان د غرمه شو د غرمو د لاس خلق لاړل رسول الله بیا مولاړ دی که څوک راشي زواله دعوت ورکړي معصومه جنې راځي لوټه کې وبراړي او جاړي بابا بس کاوي بچي زما مور ما ته د الله امر دی دا دا غتر د وجه نه لار کولاو شو کله په لري ګرځول او د مړ او خانو کلمې لري بیرال رسول الله به وګرځول او په یو بل باندې به خندانه پریوتل یو ورځ بیت الله کې نبی علیہ السلام سجده لګی او دای ول د سر د پاسه د مړ اوخ کلمې او هغه ګندګي وګرځول سجده کې نبی علیہ السلام د ځان هغه وګرځول یو بچی راځي بعضی حضرات وای فاطمه رضی الله تعالی عنها او دای د خندانه په یو بل پریوتل او هغه جړل وې زما بابا د الله په کور کې عبادت ته نه پرېږدي او هغه ابو لهب هغه بیا داسې الله تبارک چې نمونه شو د دنیا د پاره او ابو لهب نه علاوه ډیر دشمنان خدای زکه ذکر کوي چې دا ترو خيسته ډیرو بعضی علما ذکر کوي خيستام ډیرو او نسبیمو د دیو جن الله ذکر کوي خزم تابعدار او بچیم تابعدارو معلوم الله ورکړو هر یو نعمت په پورا خچر پیغمبر دشمن شو الله و دیم نه پریدا تبت یدا ابي لهب تباشو دواړه لاس دا بولا دواړه لاس پکې رااله په دې دواړه لاسو کې دا ګوت شته کې نشته بعض خلک وای ټول به دوزخ کې خدای او ګوت به تنه باري زکا وای چې وینځ ته اشاره کړي و چې ځا ما زاد کړي چې کله پیغمبر پیدا شو وای زیات ځان جوړه دا میلادیان وای میلا الله وای دواړه لاس تباشو دا ګوت پکې راغله او میلاد باندې نه خلاصيږي میلاد بدعت ته چې دای په تقوا مولوی شریف وي په دې نه خلاصيږي که خلاصې ده ابو لهب بخلاص وتبا او تبا ده ټول بدن ده پیدا ورنکړه دلارا مال ده وما کسبا او هغه مرتبه چې د ګټلې و لوی مرتبه وما کسبا هغه اولاد چې د کسب کړو پیدا کړیو وما او هغه اعمال چې د کړیو او کم اعمال کول په یوم تبا خلاص زامن تبا شو داخل بشي اور د لمبو والتا او خزد دوم پیدا وسره پارامیتوب کې شریکا وا دا بام لاړ شي حمالت الحطب چوچتاون کی د لرګو دا یو مطلب دا د غنو لرګي به راړل د شپې شپې به پلار د صحابه او د پیغمبر کې ورزول چې یا بیت الله ترانه شو کرازي چې تکلیف ورته او یا دا چې خصاصت ته اشاره ده چوچتاون کې د لرګو دا د خمالدارو خې پیسې وسره او بیام چې کله سړی دلشي نو هغه بیاي کا غار څوکي نو خزه باندې به لرګي د غر نه راړل په غور ولا الله ورکه چې وداله کې د پیغمبر مخالفت او خزه حالت دی وګوره چې شتمال کې دا روانه نو هغه ګېډې په سر کړه او راړې لرګي په خزه باندې یا حمالت الحطب دا معنا وای اوچتاون کې د لرګو پښتانه وای تلیګ دی وای دا پلان کې تلیګ دی دیبام تلی کې خودل جنگونه به جوړول صحابه او پمینس کې به چوغلی وړرا تلی به کې خودل او یادا چې په بارون کې د لرګو یعنی د پیټي هر قسمه ګناه په سر بار کړل
پیجی دیا پسٹ دے کے رسیدہ دا پٹو دا کجورونا دلتا پی مردار شوا او آل تا بیم دا خیرت کے بیم زنزیر چے دے نو آغا پسٹ کی پروتی اغیتا اشارہ سورہ اخلاص مکی صورت تے یوصل دولسم دے پس دے سورہ لہبنا او دویشتم لمبر دے نزول کی پس دے سورہ ناسنا پدے کہ اللہ آغا مسئلہ ذکر کئی کما مسئلہ چھ ابو لہب نو منلے او تبا شوئے آغا مسئلہ دے توحید ہوا قل هو اللہ احد وایا اللہ تعالی آغا شان دا خبر دادے اللہ یو دے لویا خبر در تکو اللہ تعالی یو دے ذات کی یو دے نو صفاتو کی یو دے برخیداری نشتا پہیس یو صفت کی دا اللہ برخیدار نشتا دا اللہ غنتے اوریدون کے بل نشتا دا اللہ پشان عالم الغیب بل نشتا دا اللہ پشان کارساز بل نشتا اللہ الصمد یو دے و محتاج نہ دے چاہتا بالکل بے حاجت دے او ټول خلق اغت دی محتاج د صمد چې څومره معنی شوی دی د ټول رجع دی تکیږي چې الله هیڅ چاته نه دی محتاج او تمام مخلوق اغت محتاج دی انبیاء ورته محتاج اولیاء محتاج نو هغه در کې وغواړه انبیاء اولیاء نه مغواړه کولی ژوند دیو دعا ته وغواړه او کنيک سړی ژوند دیو دعا ته وغواړه لیکن د مړي د مغواړه او بل چانه بغیر د اسباب مغواړه بے حاجت یو الله دے مخلوق طول حاجت مندی یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله تاسو ټول الله ته محتاج لم یلد داسیو دے نائب نه دے ګرځولې بچی نه دراوړې ولم یولد او نه دے د چا نائب دے د باندې څوک زور اور نشتا او نه کم دے نو د څوک نائب ګرځولې دے او نه پلار شتا پلار بوله نه پیدا کې چې قبر للاړ شي او ایزه تا کوه تیرا له خدای ته وایي اذن لا نشتا شپارش ته قیامت کې وای قبرونو کې څوک هم سفارش نشي کوله چې مړی توای تیرا له خدای ته وایي دا نظریه ورده ابو جهل ولا ولم یقل له کفوا احد یو دې خداغه پشان یو نشتا نشته هغه لاره په مثال داغه یو تن اسوک داغه پشان نشتا نو دا دو سورتونه راخلا او پدې د مسلې حفاظت کوا او د ځان حفاظت کوا یہ سورہ فلق کې د الله 113 نمبر دے پس د اخلاص نا او شلم دے پس د فیل نا او سورہ فلق 114 دے خیری او 20 نمبر دے پس د سورہ فلق نا دا دو سورتونه پدې یو کې دا الله یو صفت ذکر کړي او د سلور شرونو نه پناه وړي چې هغه قل اعوذ برب الفلق وایا پناه غواړم برب الفلق پرب د سبا باندې یا پرب د شلولو والا چاغار سوشلې او هغه کې راو باسل دي آسمان کې وریځ وشلې په بار طرف کې باران تراو باسي شپوشلې سوار راوړي دارنګ چې دین وړو کې او دانا خوشلې تیغونه راو باسي من شر ما خلق چې دا کول شي الله نو پناه غواړم پرب د فلق سره د شر د هر هغه سنا چې الله پیدا کړی دي اسمان شر د زمکه شر د ناکار پیر ناکار مولا ناکار لیډر وای شو دا کم چې لړ خپکیږي ما خغ عذاب په پاکستان باندې خدای دې بیا او د په شان ته بیا سوکرانه ولي او خلوی ګاندو وای شو من شر ما خلق د شر د هغه سنا چې الله پیدا کړی دي الله پیدا کړی دي ومن شر غاسق د شر د تیارینا اذا وقبا کله چې تیار خورشي تیار دوه قسمه د یو د شپې یو د جهل تیار دواړو تیارو کې فسادات وی الله
د تیارې د شر مو ساتي او د شر د هغه وقوهونکو زنانونا او د نفاسات نفسونو وقوهونکو نه فل عقد په غټو کې جادوګر کوټګر او د شر د پراپګنډ کوونکو نه فل عقد په مجالسو کې ومن شر النفاسات د شر د حوصله کمونکو نه د حوصله کمونکو زنانا د سړو پکلا بوکلا کو ارادو کې ومن شر حاسد او د شر د کیناګر نه اذا حسد کله چې کینا ظاهر کی کله چې کینا ظاهر کی الله دا غینه پناه راکړي په سورہ ناس کې د الله درې صفات ذکر کړي او د انسان درې حالات وړوکواله ماشوم او ځواني او بوډاواله او د شیطان درې پلیتای ذکر کړي وسواس خناس یوسوس فی صدور الناس او دوه قسمه د شیطانانو ذکر کړي چې الله په دې درې واړو حالاتو کې دغه صفاتو د الله تا باندې پناه په دې پناه غواړم د شیطان د درې واړو ګندګونه او یا الله د دواړه قسمه شیطانان کې انسی دي او کې جنی قل اعوذ برب الناس وایا پناه غواړم پر رب د خلقو چې معصومی تربیت کې محتاج دي مالک الناس بادشاہ د خلقو چې ځواني نشه سر ته خطلی وي ګره زورور دې سر د پاسه شته الله ته الہ الناس حاجت روا د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه اچون کی خناس پټیدون کینا چې وسوسه اچي په سینو د خلقو کې د انسانان پیریانو کیوندي او انسانانو نو دواړه قسم دي الله دې موږ ټول نو ساتي حمدونه دی الله لره چرب د مخلوقات ته عام او خاص مهربان مالک درجه د بدلی او الله ستاب بندگی کو نه د بلچا ستانه به امداد غواړو نه د بلچا نو منګه کلک کې په قران او سنت او من کلک کې په جهاد او په توحید چې د انبیاء کرامو شهدا صالحین لار ده او د يهود او د نصارا کافر او مشرک دلاره موساته امين من بدا درس تقریبا دا ټیم اله شروع خو شو دا ټیم به تقریبا دا سیله شروع په منغو او بیا به کم نن هغه پښمنی پورې ناشته دا ما چې دا دومره منډه واله اختصار وکاو خدا مې دې لا کولا چې استاد محترم بچا صاحب دی راغلی دي هغه به تقریر کوي او ان شاء الله خبرناسه او بیا به دعا کوي الله رب العزت ته مونږ ټول توفیق راکړي کوم ملګرو چې خدمت کړو ټول ته د زړه نه دعا ده چې هغه الله لوی اجر ورکړي او الله دې دا غیا خدمت په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځي زوس هغه له دعوت